أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضون وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. سورة الشعراء مکی سورت تے نازل شیر رستو د سورت واقعینا مخی سورت کے چکلا اعتراضون او استهزاءگان وی مذاقون او د مخالفینو نو پدې صورت کې تسلی باور کوي. دعوه د صورت بهمي تسلی مبلغ تا فحلاکت د اقوام مکذبو. خلاصه د صورت مختصر صورت کی وہ واقعات پیش کئی. فحلاکت د کافرانو و ہلاکت د انکار کونکو او په نجات د مومنانو د منونکو. تسلی دا هر مبلغ ته پدې کې وګورا د خلقو ته د اقوام ته وګورا تباشو. فرعونیان تباشو د نورو قومونو تذکرہ بکئی. ابتدانا تصدیق دے د کتاب د قرآن کریم. دلائل ببگی ذکر کئی پا صورت کے پدے باندے پا توحید د باری تعالی باندے خبر منل پکار دی دا اللہ و دا اللہ دا رسول. ورپسے تسلی شروع کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا تا ځان دومره مکړوا ځان دومره مخه پکوا چې داغه د وجنا ته هلاک شي. دا خلق ایمان ولی نه راوړي. الله وی کما غخته نو بابا پدی پسې داسی یو شعر علی گله و یو نخو میرا علی گلی و چې د دې سټونه و بیا اغه ته کتوي. لیکن الله وی زور نکوم د خلکو ته می خبره پرې خو دی دا چې سکی خپل اختیار دی. دا الله رب العزت د طرفنا چې کلا احکامات راضی نوې حکم راشي نو دا خلق لګیای مذاقونه کوي.
اعراضونه کوي. الله وی واقعات مخې ته را روان دي د خلکو وګوره. چا چې اعراض کړلی هلاکت د معرضینو، هلاکت د مجاهرینو د هغې تذکره به کوي. فسیاتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون دلائل د توحید به هم پیش کوي. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ دا آیات بار بار راضی با. ورپسې واقعہ د موسیٰ علیہ السلام پیش کئی. موسیٰ علیہ السلام راغے خپل قوم ته مسئلہ بیان کړه، فرعونیانو ته خبر وکړه. داغې نه مخکې واقعہ څه تفصیلی ذکر کئی، سلگ تفصیل کئی کم چې ضروری خبرې دي ابتدائی هغه پیش کئی. کله چې د الله رب العزت د طرف نه ورته وویلی شو لاړ شه فرعون پسې او د هغه په قوم پسې، هغې ته خبره وکړه. مخکې صورت کې سورۃ طه تیر شوی، په هغې کې یو قسم خبرې وې، دعاګانې وې، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اوږده خبره وه. ضرور د شرکت خبره وه، دلته هم هغه خبره کوي ضرور د شرکت، لیکن هغه اولنۍ دعاګانې نه کوي. ضروری خبره چې د دې ځای سره مناسب ده هغه پیش کوي. فرعون ته چې کله خبره وشوه نو فرعون په خپل ګمڼ کې، په خپل تکبر کې، په هغې کې راغی، منګ خو ستا تربیت کړلی، ته منګ سره دلته کې پاتې شوی، زمونږ رزق دې خوړلی، منګ ستا تربیت کړلی، منګ تا باندې خرچې کړلی، او بیا ورپسې نورې خبرې کوي. د هغې تذکره راځي. ابتدانا طا سین او میم حروف مقطعات تھی. تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتون دی د کتاب ښکارا، وضاحت سره بیان کون کے کتاب قرآن کریم دے دا داغی آیاتون دی. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید خپ کون کے تخپل ځان لرا الا یکونوا مؤمنین، په دې خبره باندې چې دی ایمان ولې نه راوړي، دی مومنان کیږي ولې نه. الله وی داسې مه کوه، ځان مه خفه کوه په دې پسې چې دی مومنان کیږي ولې نه. تسلی ده ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیتا، که منگا غوخته نو نازل کړی به منگا په دې باندې د اسمان نه یوه نښه، فظلت اعناقهم لها خاضعین، نو شوي به وی سټونو د دې هغې ته ښکته، بیا به د دې سټونه ښکته وی، عاجزي کوونکي به و، منونکي به و. وما یاتیهم من ذکر من الرحمن محدث، او نرازی دے خلقو تا س ذکر س تذکرہ س پند رحمان ذات د طرف نه محدث، چاغه نوی پراتلو کې یو نوی حکم راشي، نوی خبر راشي د رحمان ذات د طرف نه، نو کله چې راځي نو الا کانوا عنه معرضین، مگر دا خلق هغې پورې د هغې نه اعراض کوونکي، خبره ورته وکړې اعراض کوي. او دا خبره دې دور کې بلکې هر دور کې دا خبره ده، خلق لګیا دي په بدعاتو کې، رسوماتو کې، په نورو څیزونو کې، کارونو کې لګیا دي. نه چې کله ورته ته دین بیانې، شریعت ورته بیانې، د قرآن حکم ورته ښیې، د سنت طریقه ورته ښیې، نو دین نه مني.
باغی منلو کې وخت تیریږي. ابتدا نه دا بعضې خبرې وې نو په هغې کې جګړې وې. دا جګړې ولې وې؟ خو خلک په خپل جهل کې لګیا او په دغې نارواو کې اخته وو. دلته کې پخوا دایرې به کېدې، اسقاطونه به اسقاط خو په خپله باندې جایز دی، لیکن د دې چې کومه طریقه وه هغه طریقه خو جایز نه وه. علماو په هغې باندې رد وکړو، نو دي نورې خبرې شروع کړې، مقابله شروع کړه. بعضې نورې خبرې وې دلته کې د خلکو به مخکې احتیاطي منځونه کول د جمعې، د هغې خبره راغله، خلکو نه منله. دلته کې قریت به ورته وی، دېرشتمه باندې دغه 2 سورتونه به وي، په هغې باندې صدمول به کول د روجې. نو چې کله د هغې رد وکړی شو، نو د هغه طرف نه د هغې مخالفت شروع شو. خبر ورو کېده اوس خو داسې حال دی چې ټول هر طرف نه خبره هغه رسېدله د خلکو غوږونو ته. که څوک منی نه نو خبر نشي کولی، راپاسی نه، رد نه کوي. مخکې خو پاسېده به، ورنېغېده به، امام ته، مولا ته، عالم ته، هغه ته به خبرې کولې. کله خبرې پکې داسې ورسېدې چې جنګ جګړه به جوړه شوه. هر دور کې دغسې. نو الله رب العزت وی وما یاتیم من ذکر من الرحمن او نرازی دی خلقو تا ستذکرہ ست ذکر صفن در رحمان ذات دا طرف نه چاغه نوی پراتلو کې الا کانوا عنه مورزین، مگر دا خلق دی پاغب داغی نه اعراض کوونکی. کله چې شوی دا نو داسې شوی دا، کله چې نوی ذکر راغلی، نوی پن راغلی، نوی حکم راغلی، نو دا خلق دی خلقو داغی نه اعراض کرلی. فقد کذبوا، یقینا دے خلق تکذیب کرلے. فسیاتیہم انباؤ، نو خامخا را بشی دے خلق تا واقعات ما کانو بی استازیون، آغا سچ دے خلق پورے مسخرے کولے. خبر براشی زرد چی را بشی، سوک چی انکار کئی، اعراض کئی، آغی تا ود آغی سزا میلاو شی. مخ کی چی چا کرلی داغی واقعات بتاس تراشی. اولم یرو الی الارض، آیا نگوری دا خلق زمکیتا کم انبتنا فیہا، سمر راخی جولی منگا پدے کے من کل زوج کریم، دا ہر قسم بوٹی فائدہ منونا. سمر بوٹی دی پکے پدے زمکے کے سمر بوٹی اللہ راخی جولی، ټول د فائدې دی، ټول فائدہ مند دی. اجدا خبره ده چې بعضې څیزونه به داسي چې هغه به ما او تا نه پیژنو، ما او تا ته به د هغې فایده معلومه نه وي. نو بعضې څیزونه داسې دي چې خلک یې د دې پټي نه باغ نه وباسي، ګزاري یې. نو په دې کې هم سشتي او که لوکړې معمولی غونده کې سوچو کې، نو په دې پټي کې چې دا څومره څیزونه کېږي، دا اصل کې کېږي نور حکمتونه د الله رب العزت چې څومره دي نور دي. یو پکې دا هم دا چې دا د دې ځمکې دپاره د ډیران او د سرې پیدا ورکوي. دا چې ته وباسې یو سیټ ته گزار کی، هلته کې هغه راسته شي، هغه د دې دپاره د سرې کار کوي، د ډیران کار کوي. دا څومره پاڼې چې راوریږي په دې خزان کې، دقه پاڼې د دقې ځمکې دپاره دا د سرې کار کوي. هغې باندې وخت په وخت باندې باران وشي، او دغه وروسته وخت هغه بیا د بارانونو
خزان چې کله راشي د هغې نه وروستو جمع شي، په جمع کې بارانونه وي، په بارانونو کې دا پاڼې اول زیړې شوي بیا وچې شوي بیا راغورځېدلي، نو هغې باندې چې باران ولګي نو هغه نورې رستی شي، ډیران کار کوي، نورو ته لرې ته سوچ نه کوي، دغه نږدې سوچ ورته وکړه. نور هر یو بوټي کې هغې کې نورې ډېر شی پیدې پکې، بعضې خلکو ته معلومې دي، حاکمانو ته معلومې دي، بعضې معلومې هم نه دي، لګیا دي اوس هم لګیا دي ریسرچ کوي، لګیا دي تحقیق کوي دا بوټی چې دی د څه فایدې دپاره دی، دا څه کار کوي، د څه دپاره دا ښه دی. نام بتنا من فیها من کل زوج کریم، نو څومره راخېجولې موږ په دې کې د بوټو فایده منونه. ان فی ذلک لآیه، یقین په دې کې خامخا نښې دي. وما کان اکثر مؤمنین، نه دي اکثر د دې خلکو نه ایمان راوړونکي. وان ربک لهو العزیز الرحیم، یقینا ستا رب خامخا هغه دی غالب رحم کوونکی. الله غالب دی، الله رحم کوونکی دی، غالب دی په مخالفینو باندې، رحم کوونکی دی په موافقینو باندې، مومنانو باندې رحم کوي، او غالب دی په جاهرینو باندې جاهدین دی جاهرین دی. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى، او کله چې आवाज وکړو ستا رب موسی علیہ السلام ته ان ائت القوم الظالمین، چې لاړ شه قوم ظالمانو ته، ظالم قوم ته لاړ شه، ظلم یې کړلی، شرک یې کړلی، کفر یې کړلی، نور زیاتی یې کړلي، د کفر او د شرک سره سره څومره زیاتی یې کړلي، ظلمونه یې کړلي. د هغې څه لږه تذکره رستو راځي 18 آیات کې، د هغې نه رستو د هغې چې کله تفسیر کوي. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ 22 کې. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى، کله چې آواز وکړو ستا رب موسی علیہ السلام ته ان ائت القوم الظالمین، چې ولاړ شه قوم ظالمانو ته. څوک دي؟ قوم فرعون، چې قوم د فرعون دی. الا یتقون، دی تقوا ولی نه اختیاری، دی توحید ولی نه منی، دی ایمان ولی نه راوړي، دی دا شرک او کفر پریدي ولی نه، دی دا ظلم پریدي ولی نه. قال ربی انی اخاف ان یکذبون، موسی علیہ السلام یا الله یقینا یریږم زه ان یکذبون، چې دا خلق به زما تکذیب وکړي، زه چې پسې کله لاړ شم خبره ورته وکړم نه دی به زما تکذیب وکړي. نو کله چې سړی باندې خبر ښه ونه لګي، هغه چې زما تکذیب وکړي، ما ته څه بدې ردې ووایي، نو ویضیق صدري، زما سینه به تنګه شي، ولا ینطلق لساني، او بیا به نه چلیږي زما ژبه، زما ژبه به خبرې نشي کولی. فارسل الی هارون، نو ولېږي هارون علیہ السلام ته خپل استازی، هغه ته پیغام ولېږي د پیغمبرۍ. نیو خبره دا کوي چې زما سره هارون علیہ السلام ملګری کی، ملګری سړی سره یي، سړی پې ډاډي، ملګری سړی سره یي، نو څه خبره دی کوي، څه ملګری کوي، نو زما سینه به تنګه شي، نو بیا به زه خبرې نشم کولی. سړی نه بیا په غصه کې خبرې خطا کیږي، په غصه کې خبرې نه کیږي. کم حق چې د خبرو د مسلې د ادا کولو دی، هغه به نه ادا کیږي. فارسل الی هارون، بل ذکر هو افصح مني لسانا، هغه زمانه د ژبې په لحاظ سره ډېر زیات فصیح دی، هغه مخاطب په ذهن کې خبره زر اچولی شي، نو هغه پسې استازی ولېږي، د پیغمبرۍ سوال جواب پسې ولېږي. بله خبره کوي. ولهم علی ذنب، او داغي په ما باندې یو بدل لے، داغي یو جرم دے. ولهم علی ذنب، داغي په ما باندې یو بدل لے. فاخاف ان یقتلون، زیریږم د دې نه چې دی به په هغې کې ما ووجني، ما به قتل کی. ذهن کې اصلي خبر یي،
نو سړی هغه مخې ته پیش کی، داسې نه چې دا خبرې راشي بیا به وروستو زه صبر کوم. نو مخکې نه موسی علیہ السلام خپلې خدشې مخکې کوي. فرعون دی، ظالم دی، بادشاہ دی، نو زه چې لاړ شم خبره ورته کوم نو هغه به خبره نه مني، نو بیا به زما زړه خفه کېږي، سینه به مې تنګېږي، خبره به نشم کولی. یو خبره دا کوي. دویم هلته کې ما یو سړی وجلی و، مخکې خبره د هغې قرآن کریم کې ذکر شوې ده. نو وایي چې موسی علیہ السلام چې روانو د غرمې ټیم دی، یو طرف ته یو قبطی دی، بل طرف ته بنی اسرائیلی دی. د موسی علیہ السلام د قوم سړی دی، یو د فرعون د قوم دی، هغه په ده باندې ظلم کوي. موسی علیہ السلام د وجلو په اراده باندې نه، خو هغې هسې دی چې د بعضې خلک دغې چې ګواښ کوي که نه، نو بعضې خلک دیکه ورکي، نو دیکه ورکوي په لاس باندې، او کله سړی سوک جوړ کړي او په سوک باندې دیکه ورکي. موسی علیہ السلام دیکه ورکړله په سوک باندې. داسې نه چې موسی علیہ السلام د زړه د اخلاص را تله کړی وله، که د زړه د اخلاص یې وله د لاس سوک را تله کړی وی، نو دی به یې پور را پورې ایستلی وی. موسی علیہ السلام خو زور زیات و، نو پور را پورې به ترې وتلی وی. موسی علیہ السلام د زړه د اخلاص نه و را پرېښودی. نو سړی هلته کې سا یې توکو، سا یې خوله کې نیولی و، ججوره کې سا نیولی وی، سا یې توکو. وروستو خبر راځي د هغې دې صورت کې راځي ورپسې آیتونو کې. ولهم علی ذنب، او د دې په ما باندې یو بدل دی، فاخاف ان یقتلون، زه یریږم په دې باندې چې دوی به ما په هغې کې قتل کي. قال الله وی کلا چرې داسې نه ده، فاذهبا تاسو دواړه لاړ شئ، نو تم لاړ شه، نو هارون علیہ السلام دې مستا سره لاړ شي، بآیاتنا زما په آیاتونو باندې، انا معکم مستمعون، یقینا زه ستاسو سره یم د اورېدونکو نه، زه خبره اورم ستاسو سره یم، ستاسو ملګری یم، تاسو لاړ شئ. فاذهبا تاسو دواړه لاړ شئ، بآیاتنا زموږ په آیاتونو باندې، انا معکم مستمعون، یقینا زه ستاسو سره یم د اورېدونکو نه. فاتیا فرعون، نو لاړ شئ فرعون ته تاسو دواړه، فقولا، نو ورته ووایئ، انا رسول رب العالمین، یقینا زه رسول یم د رب العالمین د طرف نه. انا رسول رب العالمین، یقینا من کې هر یو تن رسول لے د رب العالمین د طرف نه. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، راغل یو په دې مسله باندې چې پرېږده موږ سره بنی اسرائیل موږ سره پرېږده. دې پورې خبره وه موسی علیہ السلام وکړه، لاړ دغسې وکړه، دغسې ووې، بس واپسۍ کې د فرعون د طرف نه جواب دی، هغه به شي انشاءالله بیا. طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، دا آیاتونه دي د کتاب ښکاره. لعلک باخع نفسک، شاید خفه کوونکی ته خپل ځان لره، مطلب ځان مخفه کوه، الله یکونو مؤمنین، په دې خبره باندې چې دا خلق مؤمنان کیږي. ولې نه؟ ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیة، که موږ غوښتی نو رالیږلی به موږ په دې باندې د اسمان نه یوه نښه، فظلت اعناقهم لها خاضعین، نو شوي به سټونه د دې هغې ته ښکته، هغې ته عاجزي کوونکي. وما یاتیهم من ذکر من الرحمن محدث، او نه راځي دې خلکو ته څه ذکر سپن چې هغه نوی په راتلو کې د الله د طرف نه، د رحمان ذات د طرف نه، الا کانوا عنه معرضین، مگر دا خلک د هغې نه اعراض کوونکي دي. فقد کذبوا، یقینا دې خلکو تکذیب کړلی.
فقد کذبوا فسیاتهم انباء ما كانوا به یستهزئون، نو یقینا تکذیب کړل دي خلقو فسیاتهم، نو خامخا را بشي دي خلقو ته انباء ما كانوا به یستهزئون، واقعات دا غصه چې دي خلقو پاغي باندې داغه مذاق کو. اولم يروا الى الارض كما انبتنا فيها، آیا نګوري دا خلق زمکه ته سمره راخي جوړلی موږ پدې کې د هر قسم بوټي فائدہ منونه. ان فی ذلک لآیه، یقینا پدې کې خامخا نخیدی عبرت ته پکې. وما کان اکثر المؤمنین، او ندی اکثر دې خلقونه ایمان راوړون کی. وان ربک لهو العزیز الرحیم، یقینا ستارب خامخا هغه غالب رحم کوونکې. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، وکله چې आवाज وکړ ستا رب موسی علیہ السلام ته، ان ائت القوم الظالمین، چې لاړ شه قوم ظالم ته. قال قوم فرعون، چې قوم د فرعون دی، الا یتقون، دی تقوا ول نه اختیاري. قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسی علیہ السلام ای زما رب یقینا زه یریږم په دې باندې چې دا خلک به زما تکذیب وکړي. ویضیق صدری، او زما سینه به تنګ شي. ولا ینطلق لسانی، او زما جبه بیا نه چلیږي. ولا ینطلق لسانی، خبرې به نشي کولی زما جبه. فارسل الی هارون، نو اولیږي سوال جواب هارون علیہ السلام ته. ولهم علی ذنب، او داغي په ما باندې یو بدل له. فاخاف ان یقتلون، نو زه یریږم په دې باندې چې هغه به ما په دې کې ووجني، ما به قتل کی. قال کلا، الله وی چرته داسې نه ده، تا نشي قتلولی. فاذهبا، تاسو دواړه لاړ شئ بآیاتنا، زموږ په آیاتونو باندې. انا معکم مستمعون، یقینا زه ستاسو سره یم د اورېدونکو نه. فاتیا فرعون، نو لاړ شئ دواړه فرعون ته. فقولا، نو ورته وایئ انا رسول رب العالمین، یقینا موږ هر یو تن رسول دی د رب العالمین د طرف نه. ارسل معنا بني اسرائیل، موږ راغلی یو په دې مسله باندې چې پرېږده، موږ په دې خبره باندې راغلی یو چې پرېږده موږ سره بني اسرائیل. الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.